نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. عزتمند مسلمانانو، یو امیر صاحب واقعا بیانوله د سفر شوی و بیرون ملک ته، افریقی ته. موږ په یو ځنګل کې روانو، هغې ځنګل کې ډېر زیات شادوګانو وي. موږ او بل سایډ ته سمندر و. موږ یو سایډ ته پړاو واچو او ځان لمچی پخوله وي. د هغه ځای چای هم ډېره مشهوره وي. ځان لمچی پخوله اور هم بل کو. یو ملګری را سره وي، هغه به ږیره توروله. ږیرې له به یې هغه نکریزه شانه وسمه غونته نه وي، هغه به یې ورکوله. وي ده هغه خوشته کړه او وي ګمنځ یې راواغسته او وي په ږیره کې وهل شروع کړو. وي ږیره یې توروله. ناګهانه یو دغه رامنډه کړه، یو شادو رامنډه کړه. وي دنه یې هغه لوښو کې چې کومه دغه پسته کړې وه، هغه یې دنه واغسته او یو منډه یې کړې. وي د سمندر منځ ته یې ورویشته. چې ورویشته موږ پسې ډېرې منډې ووالې، هغه زموږ په ګوتو رانله ولاړه. وي دی ډېر زیات خفه و او وي نیمه ږیره یې سپینه وه او نیمه یې توره وه. ځکه چې نیمه یې توره کړې وه نو هغه شادو ته یې هر څه وتښتل. وي دی ډېر پریشانه و چې کلي ته اوس روان او خلک به څه وایي چې تا په دې ږیره باندې څه چل کړی دی. امیر صاحب وي ږیره دقه شان پاتې شو. دی ډېر خفه وي، ډېر شادوګانو پکې. وي بله یو شادو راله. موږ اوس ناست وو، بله یو شادو راله. وي د ډکي شان ورسره دي، ورسې تور شان دغه دي ورسره، تورې شانیرې دي ورسره. او وي ده ته اشارې کوي چې دی خوا راشه. موږ ورته وویل چې امیر صاحب ورشه که نه، تا ته یې وي اواز وکړو که نه. وي شادوګۍ تا ته اشارې کوي چې راشه که نه. وي دی یېرېدم چې یاره نشم ورتلی، اوس داسې نه چې بله مسله راته پېښه شي. وي موږ ډېر مجبوره کړو چې دی څنګه ورغلی. وي هغه تورې شانیرې شان وي. وي هغه یې په دې ږیره باندې داسې راکاږلې او داسې دا ږیره یې پې داسې ومږله. وي چې کله دی لاړی او سمندر غاړې ته یې خپله ږیره ووینځله نو ږیره یې غونډه لاړه، صفا شوه. ږیره یې ودوړېده، دا مخ یې صفا پاتې شو لکه سړي چې جامت کړی. بیخي مکمل ودوړېده. وي دی ښه پریشانه شو، ویسته په ژړا شو. هلته کې ډېر زیات خفه و چې زه خو اوس کلي ته روان یم او دا به څه چل کېږي، دا خلک به څه وایي. او ملګرو ته چې زه هېڅ خبره نه ده، موږ به څه بهانه جوړه کړو، ته مه خفه کېږه. خو چې کله دی جهاز ته وخته او په ږیره باندې خپله ږیره یې پټه کړه په رومیال څه شیز باندې. چې کله هغه رومیال لرې کړو نو د هغه ږیره نه ده تکه توره راوخته. لومبۍ خو تکه سپینه وه، خو چې الله یې کوي که نو تکه توره راوخته ږیره. دا زما د الله تعالی شان دی. حضرت علی رضی الله عنه ځان له غلام کتلی و. غلام ته وی چې کله ما ته مرګ را یادوه، هغه به ورته مرګ روزانه ور یادوه. کله چې آینه کې ځان ته وکتل شکې بدیځ کې یو سپین ډکی راغلی و. چې هغه یې وکتل، غلام ته وی ته اوس د الله دپاره ازاد یې، زه به اوس دا ګیرې ته ډکي ته ګورم او ځان ته مرګ یادوم. عزتمندو مسلمانانو، سپین ویښته چې دا د الله تعالی نور دی او په دې الله تعالی د سپین ږیرو نه الله تعالی له حیا ورځي. نو چا چې هم سپینې شوي ږیرې یا سر سپین شوی وي نو پرېږدی بس الله تعالی سپین کړی. تاسو بار سلی مګی پسې دغه نکریزې هغه تور دغه وسمه مګل پسې دا پسې مګی یا پسې بل څه مګی. بس الله څنګه پیدا کړي بس هغه د الله تعالی خوښه ده. الله تعالی دې مو ستاسو حامي او ناصر. جزاک الله.